औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम नन जंग टॉपिक ते गाल्जी अपरेटस परun मूंगा डिस्कस करो राइबोसोम आगे बाने मूंगा डिस्कशन करो च राइबोसोम जंग सरा दो टुकना जोड़ शे दे राइबो मीन थेनी सोम मीन बॉडीज तदन सर थेनी बॉडीज कच कच टुकड़ी ठीक है अब या मूंगा मजीद डिस्कशन करो च जंग सरा राइबोसोम्स साइज सोना दे के जंग सर स्मॉल सब यूनिट्स होंदी लार्ज सब यूनिट्स संग दे द्वाण कंबाइन शी सलुड़े प्रोकैरियोट्स के सोंदी यूकैरियोट्स के सोंदी देने अलावा दागे पर स्ट्रक्चर बाने मूंगा डिस्कशन करो पर लास्ट के मूंगा फंक्शन डिस्कस करो टोटली राइबोसोम मूंगा डिस्कस करो नन मूंगा डिस्कशन को गाल्जी अपरेटस पर गाल्जी अपरेटस दा यो साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करो च दागुना कि मेलो गाल्जी او خپل نوم په بیس باندې د ارګنیلی د هم نوم ورکړی ګالجی اپریټس صحیح ده نو ګالجی اپریټس فرست ټایم انټروډیوس کړی چا کیمیلو ګالجی او کله انټروډیوس کړو 1998 ٹھیک ده 1998 کې دا مخکې ټاپک کې مونږ الریډي ویلو چې زنګ سره مختلف ارګنیلیز دي چې هغه زنګ سره ترانسپیرنت دي او دا زنګ سره نارملی چې موږ مایکروسکوپ ګورو نو ته ونه ښکاري د دې د لیدلو دپاره پهله به موږ سټینینګ کوو دې له به مختلف ډای رنګ ورکړو او د هغې نه پس موږ ته ښکاري نو ځکه ما لیکلي دي چې کیمیلوګالجي په 1998 کې فرست ټایم دا انټروډیوس کړی او بیان کړي وو فرست ټایم یې لیدلي وو ټیک شو خو په یو خاص سپیشل سټینینګ پروسیجر یا خاص سپیشل سټینینګ ټیکنیک یوز یو خاص طریقه وه چې په هغې کې یې د ګالجي باډي له سټینینګ رنګ ورکړ او بیا وروسته لیدلي وه چې دا زنګ سره د دې شکل څنګه دی ټیک ده یاد ساتئ تقریبا چې دا ویلی کېږي د ټول نه پیله ارګنیلي چې کوم لیدلی شوي وو هغه زنګ سره ګالجي باډي ټیک ده مطلب دا چې دا زنګ سره سټین شوي وو بیا زنګ سره لیدلی شوي وو هغه ګالجي باډي وو ځکه چې د دې سایز زنګ سره ډېر زیات غټ دی د نورو ارګنیلیز په نسبت باندې مونږ د رایبوسوم خبره شروع کړو د رایبوسوم ډېر زیات تینی پارټیکلز په نسبت ته ګالجي باډي نو 1998 کې کیمیلوګالجي دا فرست ټایم انټروډیوس کړي وو ګالجي اپریټس ته بل نوم ویلی کېږي زنګ سره ګالجي کمپلیکس صحیح ده ګالجي باډیز او ډیکټیوسومز لکه اوس ما لیکلي چې ډیکټیوسومز کله چې ګالجي باډي مونږ ذکر کوو خو په کوم ځای کې په پلانټ سیلز کې مونږ ورته بیا ډیکټیوسومز ویلی شو نو که څوک تن تپوس وکړي چې ګالجي باډي ډیکټیوسوم څه ته ویلی کېږي نو تاسو ورته داسې ویلی شئ چې کله مونږ پلانټ سیل کې ګالجي باډي سټډي کوو نو دې ته مونږ ډیکټیوسوم ویلی شو ټیک ده نو آلسو نون ایز ګالجي کمپلیکس دې نه علاوه ګالجي باډیز او ډیکټیوسوم یاد ساتئ دلته یو بل یو کانسپچوال خبره ده پکې هغه دا ده مونږ وایو چې زنګ سره د فلیټنډ چې کوم شی دی ته سیسټرنې ویلي دي ټیک ده او چې کوم د راونډډ سټرکچرز دي دا راونډډ سټرکچرز دې ته زنګ سره ویزیکلز ویلي کېږي نو د فلیټنډ چې کوم سټرکچر دی دې ته د ټول د بشر کا ګالجي کمپلیکس مونږ ویلی شو ټیک ده او چې کله ګالجي کمپلیکس او د هغې سره سره ویزیکلز هم موجود دي نو دې دوان ته په شریکه مونږه ګالجي اپریټس ویلی شو دوباره هم چې کوم دا پلیټنډ شیپ دی دې ته مونږ ګالجي کمپلیکس ویلی شو کوم چې دا راونډډ سټرکچر دی دې ته زنګ سره ویزیکل ویلی شو نو دس از د ویلی شم چې ګالجي کمپلیکس او ویزیکلز په دې ته په شریکه ګالجي اپریټس ویلی شي ټیک ده او که چېرته کې مونږه په پلانټ کې سټډي کوو نو مونږ ورته بیا ډیکټیوسوم هم ویلی شو ښه بله خبره د ګالجي باډي زنګ سره میمبرین باونډډ ارګنیلیز ده او د پروکیریوټس لپاره دا شرط دی چې په دې کې به میمبرین باونډډ ارګنیلیز نه وي موجود نو ګالجي باډي به زنګ سره په پروکیریوټس کې نه وي موجود ټیک ده نو دا یو پوینټ پکې یاد ساتئ چې ګالجي باډي زنګ سره میمبرین باونډډ ارګنیلیز ده دلته کې یو قسم د ما ډیفینیشن کړی چې ګالجي باډي از میمبرین باونډډ ارګنیلی which are flattened shaped rounded and several stick of parallel
سیسټرني دلته کې ما ډیفینیشن کړی چې ګالجي باډي میمبرین باونډډ ده مطلب دا چې پرده دي چاپیره شوي دي دې نه علاوه پلیټن شیپ ده پلیټ لایک ده سیده راونډډ پکې هم پارټ ځان سره موجود دي چې راونډډ پارټ ته مونږه ویزیکلز او د دې سره سره سیورل سټیکس دي او یو سټیکس ته مونږه سیسټرني وایو سیسټرني ټول ځای یاد ساتئ دا سټیکس زنګ سره په نارمل سیلز کو هغه هسې لکه نارمل یو سیل اخلو نو تقریبا چې 4 to 8 په دې کې سیسټرني موجود ټیک ده نو 4 to 8 زنګ سره سیسټرني په دې کې موجود اوس دلته یو بل کانسپچوال خبره ده هغه دا ده مثال के तौर पर दा स्ट्रक्चर में इसलिए दी पता जंग सरा एंडोप्लाज्मिक थे और कब एंडोप्लाज्मिक शो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो ठीक था पर एंडोप्लाज्मिक और पर गाल्जी बॉडी की परख सदी याद साथे ही चिपा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वा कम्युनिकेशन राबिते कनेक्शन बकी यो बदा बल सर कनेक्टिव बल बदा बल सर कनेक्टिव खो गाल्जी बॉडी तदे पर मंस के बा यो खास स्पेस یو خاص خالی ځای وي هغې ته انټر سیسټرنل سایټوپلازم ویل کېږي انټر سیسټرنل سایټوپلازم دلته کې معنی کړی دی هیوینګ انټر سیسټرنل سایټوپلازم نو په انډوپلازمیک ریټیکولم کې او په ګالجي باډي کې هم دغه فرق دی چې دې په منځ کې به خالي سپیس ټیک شو دا بل پوینټ شو بل یاد ساتئ یو قسم به تاسو داسې هم ویلی شئ چې د انډوپلازمیک ریټیکولم نه زنګ سره ګالجي باډي جوړ شي د انډوپلازمیک ریټیکولم نه ګالجي باډي جوړ شي څنګه مونږه مخکې دا خبره کړې وه چې نیوکلیس زنګ سره د انډوپلازمیک ریټیکولم ته جوړ شوی دی هغه مونږه ایوولوشن فرنټ اپ دا خبره کړې وه مونږ ویلو چې زنګ سره چې کله ایوولوشن مونږه خبره چېړو نو مونږ وایو چې پهله زنګ سره په دنیا په سطح باندې پروکریاټس وو پروکریاټس کې نیوکلیس نه و صحیح ده میمبرین باونډډ ارګانیزمز پکې هم نه وي نو په دې کې زنګ سره نیوکلیس جوړېدل سټارټ شول او دا نیوکلیس جوړېږي د انډوپلازمیک ریټیکولم نو پهله پکې میمبرین باونډډ ارګانیزمز پروډیوس شو انډوپلازمیک ریټیکولم او دا په داسې طریقه باندې ارینج شو چې د زنګ سره نیوکلیس ډیولپ ٹھیک ده بیا د دې انډوپلازمیک ریټیکولم نه مختلف کیمیکل هغه ریلیز کېږي او د څه په شکل کې د راونډډ سیکس په شکل کې صحیح ده او د راونډډ سیکس زنګ سره بیا سیسټرني ته ورکړل کېږي او بیا په لاست کې مطلب دا چې د دې نه بهر توضیح او په کوم شکل کې وځي هغه انشاءالله ډسکس کوو ټیک ده پهله دا سټرکچر به ټوټلي ډسکس کوو د دې باندې به ډسکشن کوو چې سیسټ فیس ته ویل کېږي ټرانس فیس ته ویل کېږي خو د دې نه مخکې تاسو دا څو پوینټس دا زده کړئ خو چېرته کې د سایز خبره مونږ وکړو د ګالجي باډي چې دې سایز څونه دی نو مونږ وایو چې دا زنګ سره په سیل کې 2 to 5 mm 2 to 5 millimeter دا زنګ سره دې سایز دی ټیک ده نمبرز خبره وکړو نو زنګ سره په انیمل سیل کې 6 to 20 دا زنګ سره ګالجي باډیز دي د دې علاوه پلانټ کې زنګ سره د 500 نه سیوا ګالجي باډیز دي په یو سیل کې او کو چېرته کې مونږ د الجی خبره وکړو الجی ډېر زیات کمپلیکس سټرکچر هم دی سیده ډېر زیات سمپل ارګانیزم دی نو دا زنګ سره په یو ګالجي باډي باندې هم گزاره کولی شي ٹھیک ده نو په پلانټس کې به زنګ سره مختلف دي د 100 نه تر د 500 پورې په دې نه علاوه چې کوم الجی د په دې کې زنګ سره 1 زنګ سره ګالجي باډي یا ګالجي اپریټس زی بکی ٹھیک ده یاد ساتئ میچور چې کوم آر بی سی دا ریډ بلډ کارپسکل او د دې سره سره پروکریاټس په دې دواړو کې وزن سره एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मौजूद है क्लियर सॉरी गाल्जी बॉडी वजन सर नहीं मौजूद हाँ वस खबर शुरू हुआ द सेस और द ट्रांस मुंगा द देना मक्कुए चिकन द फ्लैटेंड सेक्स दे सनम वे लिखेगी सिस्टर नहीं होते वे लिखेगी द देना इलावा चिकन द राउंडेड सेक्स दे से वे लिखेगी वेसिकल्स वे लिखेगी دا एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन موږ سویلو نمبر 1 چې رایبوسوم به موجودي پروتین سینتھسس کوي نمبر 2 لیپټ فارمیشن کوي ٹھیک ده اوس کو ته تاسو ته پوښتنه کوم دا انزایم سره دا څنګه سره دي پروتین ان نیچر سره انزایم څنګه سره پروتین ان نیچر نو زه دا څه ویل شم
چې پروټین ساينتسس کا مطلب انزایم ساينتسس هم کې څوک کوي انډوپلازمیک ریټیکولم ٹھیک ده نو انډوپلازمیک ریټیکولم چې کله یو سبسټانس پروډوس کی مطلب یو پروټین پروډکشنز کی هغه جوړ کی یا پروټین ساينتسس کی دغه پروټین زیاده کا انزایم دغه کیمیکلز د سره ورکی ګالجی باډي خو چې کم پارت زنګ سره یا د ګالجی باډي یا د ګالجی کمپلیکس یا د ګالجی اپریټس هغه پارت چې هغه انډوپلازمیک ریټیکولم ته نږدې دغه پارت ته وایي سس فیس ویل کېږي سس فیس ٹھیک ده یا تاسو بوک کې دا ډیفینیشن کړی دی چې سس فیس د ګالجی باډي هغه فیس دی چې کوم نیوکلیس ته نږدې دی سس فیس د ګالجی باډي هغه فیس دی چې څنګه سره نیوکلیس ته نږدې دی نو سس فیس به تاسو کې دا به څنګه سره مطلب دا چې امبیډډ بشي د بدن نه ورنوځي دی به د یو سیسټرنی نه ټرانسفر کېږي بل سیسټرنی ته د بل سیسټرنی په ټرانسفر کېږي بل ته او په اخر کې به دې څنګه سره په ټرانس سپیس باندې چې کوم څنګه سره د نیوکلیس نه لري یا چې کوم څنګه سره انډوپلازمیک ریټیکولم نه لري او څنګه سره پلازما میمبرین ته نږدې هغه ته به ټرانس سپیس وایي نو سس سپیس هغه پیس دی څنګه سره نیوکلیس ته نږدې یا انډوپلازمیک ریټیکولم ته ټرانس سپیس هغه پیس دی چې څنګه سره د چې کوم پلازما میمبرین دی یا څنګه سره سیل میمبرین دی هغه ته نږدې ټیک ده نو چې کله دا ریموو شو دا به په ویزیکل شیپس کې اوس دا ویزیکل شیپ د دې سره څه موجود دي د دې سره هغه سبسټانس موجود دي چې کوم څنګه سره انډوپلازمیک ریټیکولم جوړ کړی دي نو موږ د ګالجی باډي یو ډیفینیشن داسې یو فنکشن ولا داسې بیانو چې د څنګه سره سیکریشن دی سیکریشن مطلب دا دی چې انډوپلازمیک ریټیکولم څه پروډوس کوي هغه د څنګه سره سیکریټ کوي یو بل دا خبرم تاسو کولی شئ چې انډوپلازمیک ریټیکولم سوسیس پروډوس کوي د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر کوي بل د ډېر اهم رول دی هغه دا دی چې براونډډ سبسټانس هغه کیمیکل خو پروډوس کړي دوول تیار کړي خو دوول خو چې کله ګالجی باډي ته راشي نو دې ته میمبرین چاپېږي او یو خاص شکل ولا ورکو دې شکل ته مونږه سیکریټري لایسوسوم ویل شو بل ارګانیل جوړه لایسوسوم نو کو تاسو نه څوک ته پوښتنه چې دا لایسوسوم چې کوم څنګه سره ارګانیل دی دې ته مونږه سوسایډ بیګم وایو سیل وجنی هغه دا وایي لایسوسوم ارګانیل دا څنګه سره چا جوړ کړی دا نو دا څنګه سره ګالجی باندې جوړ کړی ٹھیک ده او په سیل کې چې څونه پوایزنس یا څونه ټاکسیک میټیریل یا دې څه کوي هغه ځان ته نه باسي او چې کله په دې کې ټاکسیک میټیریل سی واش د برسټ اپ شي او چې بیا دې سره سیل مړ کېږي مطلب ایجینګ هم د دې وجه نه کاسي ان شاء الله ورسته سب باندې ټاپک کې ول لایسوسوم ډیسکس کوو چې لایسوسوم نن سره څه دي د دې فنکشن څه دي ٹھیک ده هغه ان شاء الله سبا ډیسکس کوو نو چې دلته کې تاسو ته اوس دا خبره یاد دي چې ګالجی باډي نن سره لایسوسوم پروډکشنز هم کوي څنګه پروډکشن کوي مختلف کیمیکل پروډوس کوي انډوپلازمیک ریټیکولم ورېږي په سس سپیس باندې ګالجی باډي ده ګالجی باډي نن سره ټرانسفر کې چیرته کی بهر ته کم یو ټرانس سپیس ته او دا ټرانس سپیس نن سره انډیپندنټلی په سایټوپلازم کې دا ګرځي مختلف کیمیکلز هغه نن سره انګلف کوي ٹھیک ده یا پینوسایټوسس کوي مختلف کیمیکل هغه نن سره ډرینکینګ کوي او د دې نه علاوه چې کله بیا ټایم مقرر شي سل مطلب لایف سین مکمل شي دا برسټ اپ کیږي هغه سل وجني ازم سره ختمي نو دلته کې دوه ټرمینالوجیز نورم کلیر شول سس هغه پیز دی چې څنګه سره انډوپلازمیک ریټیکولم ته نږدې ټرانس هغه دی چې هغه دی لري کلیر دی دلته کې یو بل ټرمینالوجیز ما د کړی دی هغه ما الریډي ایکسپلین کړل موډیفیکیشنز ان سی جی ان and TGN CGN څه مطلب ټرانس سیدا ټرانس ګالجی باډي او نیټورک ټرانس ګالجی باډي نیټورک CGN سوري سس او دا څنګه سره ټرانس شو سس ګالجی باډي نیټورک ټرانس ګالجی باډي نیټورک سس ګالجی نیټورک او بل څنګه سره چې کوم TGS دی ټرانس ګالجی نیټورک نو سس ګالجی نیټورک په موډیفیکیټ کیږي موډیفیکیشن مکیږي تبدیل کیږي و ټرانس ته هغه لړۍ موږ ډیسکس کړل چې مختلف کیمیکل راځي سس سپیس ته نو سس ګالجی نیټورک په هغه موډیفاید کیږي ټرانس ګالجی
नेटवर्क دی ټیک ده نو دا موډیفیکیشن به څنګه سره په دې کې کېږي. د دې نه علاوه فنکشنز دي نارملی ستاسو په کې صرف او صرف دا درې فنکشن ډسکس کړل خو د موست امپورټنت فنکشن څنګه سره دا سو فنکشنز دي په دې کې صرف او صرف دا پوینټس یاد ساتئ نور بیا دا لږ ډسکشن دی دې پوینټس په حواله سره چې تاسو ته یاد دي سیکریشن سینتھیسس سره سلفیشنز افیکټوسس او د دې علاوه فاسفوریلیشنز نو د دې نه تاسو ته کلیر کیږي. اوس یو فنکشن ډسکس کوو چې د دې څه فنکشن دی. اولنۍ مالیکولي سیکریشن ګوره چې کله زنګ سره موږ وخت وې کنه چې ګالجی باډي زنګ سره ویزیکلز پروډوس کوي په دې ویزیکلز کې دنه خاص قسم کیمیکلی یا سیکریشن څه ته ویل کېږي سیکریشن ته ویل کېږي چې سپیسیفیک فارټس یو خاص کیمیکل ریلیز کوي سیده هغه ته موږ سیکریشن وایو دا زنګ سره سپیسیفیک پارت دی د ګالجی باډي چې څه کیمیکل ریلیز کوي هغه ته سیکریشن ویل کېږي. سیکریشن دلته کې چې کوم زنګ سره ګلوکوز چې کوم زنګ سره ګالجی باډي ته راځي هغه زنګ سره پروټیو ګلایکین دی. پروټیو ګلایکین څه مطلب دی چې دا داسې سیکریشنز دي چې په دې کې پروټین هم شته او ګلوکوز هم شته. نو پروټیو ګلایکین دا فنکشنز بلکې چې زه وایم پروټیو فنکشنز دا اندوپلازمیک ریټم دی ګلایکین فنکشنز دا ګالجی باډي دی خو دواړه فنکشنز به موږ دې سره کنسیډر کوو ځکه چې د ویزیکلز پروډکشنز او سیکریشن د دونو کې نو نمبر 1 فنکشن دی چې دا پروډکشنز اف پروټیو ګلایکین کې او پروټیو ګلایکین څنګه سره دي چې کله پروټین او ګلوکوز رايوځي شو نو پروټیو ګلایکین جوړي. ٹھیک شو دا دې سره دې پروټیو ګلایکین ولګ ډسکشن لګرست نور هم کو ٹھیک ده. نو پروټیو ګلایکین سیکریټ کړه تاسو ګالجی باډي دا یو فنکشن شو سینتھیسس تیار شو وخت موږ وایي چې ګلایکین څنګه سره ګلوکوز دا ګلوکوز څنګه سره کاربوهایډریټس ګلوکوز د کاربوهایډریټ یو قسم دی د کاربوهایډریټ کوم قسم دی مانوسیکراید سیده کاربوهایډریټ درې قسمه مانو اولیګو او فالي نو په دې کې مانوسیکراید ګلوکوز هغه څنګه سره دا دې کې ما ډایرکټ لیکل دي چې د کاربوهایډریټ سینتھیسس کوي. ٹھیک شو نمبر 2 GAG glycose amino glycan دا بل کیمیکل دی گلایکوز امینو گلایکین نو گلایکوز کو ګلوکوز شو امینو کو امینو اسید شو پروتینز او گلایکین څنګه سره بیا کمپلیکس ګلوکوز دی پالیسیکراید نو دا درې وانه هم څنګه سره سینتھیسس څوک کوي ګالجی باډي دی ابریویشن دی بخا glucose amino glycan نو دا څنګه سره پروډکشنز ګالجی باډي کې بل فروټیو ګلایکین هغه لړۍ موږ ډسکس کوو چې فروټیو ګلایکین سینتھیسس هم دی پروډکشنز هم دی ٹھیک ده په دوه ډول سره یوز بل څنګه سره سلفیشنز پروډکشنز اف سلفر ګور ازم سره یو خاص سبسټانس دی ډایرکټلی موږ پی ای پیز ورته وایو پی ای پیز دا یو خاص سبسټانس دی او د دې پی ای پیز سره اٹیچمنٹ کې سلفر او دا څنګه سره موجود دی په ګالجی باډي پی ای پیز یو خاص سبسټانس دی ٹھیک ده. نو دې څه چل کوي چې سلفر جدا کوي د پی ای پیز نه په ګالجی باډي کې پی ای پیز موجود دي دا غي نه سلفر جدا کوي او دا سلفر څنګه سره پروټیو ګلایکین ورکوته مو چې د پروټیو ګلایکین به خبره کوي چې کله پروټین اٹیچمنٹ کوي د کاربوهایډریټ سره ډایرکټلی اٹیچمنٹ نشي کولی چې څو پرو سره سلفر نه دا سلفر چا نه اخلي د پی ای پی نه اخلي ٹھیک ده. نو پی ای پی سره کوم ځای موجود دي په ګالجی باډي کې د ګالجی باډي د پی ای پی نه سلفر واخلي او سلفر بچاله ورکی پروټیو ګلایکین د پروټین او ګلوکوز په یو بل سره اٹیچمنٹ دي نو د دې درو د یو بل سره کوارډینیشن کمیونیکیشن دي سي نو دوه یو بل بغیر نشي پاتې کېږي. نو دا یو فنکشن شو څنګه سره د سلفر سینتھیسس چې سلفر په څنګه طریقه دی تیارای بل څنګه سره اپپټوسس څنګه سره یو قسم لا سیل ډیت دی ویل کی تاسو په نام کې ویلي نیکروسس اپپټوسس نیکروسس مونږ وی چې دا څنګه سره ایمرجنسي سیل ډیت دی سره ایمرجنسي دا مطلب دا چې په خدای کې چې روانه گاډي وواله دا څنګه سره نیکروسس شو ایمرجنسي
او اپوپټوسس زنګ سره پروګرام سیل ډیث دی. پروګرام سیل ډیث مطلب دا چې بالکل په پلانینګ سره یو کار وشي. لکه مثال کې طور پر زنګ سره ټټفول مونږ واخلو لکه کټا مې چې ورته وایي د دې نه لکۍ لرکي بیا دې چې نښه جوړېږي. نو دا لکۍ چې لرکېږي ښه په پلانینګ سره دې نه لرکېږي او دې پروسس ته مونږ اپوپټوسس وایو. لکه ماشوم چې کله پیدا شي یا د مور په خېټه کې په هغه کنډیشن کې نو د دې چې کوم په دې ګوتو په منځ کې ویب دی دا بالکل اټیچ دي. کله چې په دې کې اپوپټوسس عمل وشي نو دا زنګ سره کولاو شي. ټیک ده. نو دا کولا وهل د چا کار دی؟ دا یو خاص پروګرام سیل ډیث دی. پروګرام سیل ښه په پلانینګ سره په دغه عمل ته اپوپټوسس ویل کېږي. او مین کار د اپوپټوسس ختمول د اپوپټوسس لکه مثال کې طور پر مسلسل کو چېرته کې د لاس چې کوم ویبز دي دا ختمېدي دا لاس به ټوټلي جدا شوی ګوتې به جدا شوي وي. اوس د دې ځای پورې دا راغلل بس دا عمل سټاپ کول د چا کار دی؟ د ګالجي باډي. نو وایي ګالجي باډي څه کار کوي؟ انټي اپوپټوټیک پروټین دا یو خاص پروټین تیاره چې هغه انټي اپوپټوټیک وي. مطلب دا چې اپوپټوسس عمل سټاپ کوي. اوس مثال کې طور پر پراګ دی د هغې نه لکۍ لر شوله بس هغه سټاپ اپوپټوسس عمل سټاپ کېدل دا د چا کار دی؟ د ګالجي باډي. او ګالجي باډي به څه وکړي؟ انټي اپوپټوټیک پروټین به پروډیوس کوي او دغه پروټین به اپوپټوسس عمل سټاپ کړي چې نور سیل ډیث مه کوه. ټیک ده. نو دا یو بیل اهم فنکشن دی. نیکسټ زنګ سره یو خاص پروسس دی فاسفورایلیشنز ورته ویل کېږي. فاسفورایلیشنز فوټوفاسفورایلیشنز اکسیډیټیو فاسفورایلیشنز دوه قسمه فاسفورایلیشن دی. یو د لایټ په موجودیت کې کېږي یو ډایرکټ کېږي. ټیک ده. او د اکسیجن د وجود کېږي. نو فاسفورایلیشن زنګ سره هغه پروسس دی چې پای کې موږ فاسفیټ ګروپ اډ کوو دا چا سره؟ د زنګ سره اډ کوو د اي ټي پي سره یا د اي ډي پي سره ایډینوسین ډای فاسفیټ سره او پروډکشن کې د اي ډي پي. نو دا فاسفورایلیشن کې چې کوم فاسفیټ دی دا زنګ سره ګالجي باډي تیار کی او د لکه مثال کې طور پر زنګ سره اي ډي پي ده نو فاسفیټ ګروپ چا تیار کو؟ هغه زنګ سره ګالجي باډي تیار کو او دا به چاله ورکي اي ډي پي دا زنګ سره به څه جوړ شي؟ اي ټي پي به جوړ شي. ټیک ده. نو اي ټي پي پروډکشن زنګ سره څوک کوي؟ هغه زنګ سره فاسفورایلیشنز ګالجي باډي کوي. नेक्स्ट फंक्शन زنګ سره स्टोरेज اف سیکریټری پروډکټ دی. स्टोरेज اف سیکریټری پروډکټ مطلب دا دی چې د ګالجي باډي نه کم کیمیکل ریلیز شي هغه ځکه په سٹور فارم کې پراته دي سیده په لایسوسوم کې یا په ویزیکلز کې. دا ویزیکلز سره سیکریټری پروډکټ مطلب دا چې هغه سره په سیل کې پراته دي چې کله په کم ځای کې ضرورت رالو په هغه ځای کې وزن سره یوز کیږي. ټیک ده. د سیل نه بهر ته هم تللی شي په سیل کې دننه وزن سره استعمالي دي شي. نو لکه لیکل स्टोरेज اف سیکریټری پروډکټ مطلب دا چې مختلف کیمیکل په دې کې سٹور کولای شي موږ. موډیفیکیشن مثال کې طور پر د یو فارم نه بل فارم ته اورېدل سیده د انډوپلازمیک ریټیکولم یو سبسټانس پروډیوس کو هغه موډیفاید شو دغه سره میلاو شو د ګلوکوز سره او پروټیو ګلوکوز جوړ کو. لکه مثال کې طور پر د زنګ سره څه چلو کو پروټین یې جوړ کو د زنګ سره څه چلو کو कार्बोहाइड्रेट है जो वन सपायर से जो को प्रोटियो ग्लाइकेन जोड़ शो नो दा जंग सर यो किस्म दा मॉडिफिकेशन दे चेंज दे तब्दीली दा. ठीक था. लास्ट नंबर फैकिंग दे टोल सब्सटेंस कलर यूज की नो अगर पैक की मतलब देखो वक्त यो मिसाल वर्को एमा वेसिकल्स रिलीशवल अगर अगल गालजी बॉडी था केमिकल प्रोड्यूस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लग कुछ गालजी बॉडी करा देती लेयर में ब्रेन चापे और से की जो कोलाइसोसोम में जो نو دا عمل زنګ سره پیکینګ دی. سبسټانس راځي لاسو ګالجي باډي فیک کوي او زنګ سره بیا په سیل کې موجود دي. نو دا مختلف فنکشنز ول د ګالجي باډي. تاسو څه کوېسچنز دي نو بالکل تاسو په کمنټس کوم کولی شئ او زموږ چې کوم واتساپ ګروپ دی په هغې باندې هم تاسو SMS کولی شئ. امید دی چې تاسو په دې ټاپک پوه شوي یئ. د نیکسټ ویډیو پورې د الله په امان.